أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم او خکار بشدویتا سیئات ما عملوا ناکار اعمال لدی وحاق بهم او گیر بشدی ما كانوا به يستهزئون فهاغ عذابونو کی چی بور پوری خاندل وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وتبو ویل شنن منګ تاسو ایر کړي لکه څنګه چې تاسو ایر کړو ملاقات د دې ورځ ومأواكم النار زیستا سور دی وما لكم من ناصرین هیڅوک بستاسو مدد کوونکی نیم چې را باروم کی ذالکم بأنکم دا پدی وجہ چې بشکا اتخذتم آیات الله هزوا تاسو بنسل احکامات د الله په ټوکو پورې وعرتکم الحیات الدنیا تاسو غلولی وی تاسو دوکه کړی وی تاسو لفریب در کړو لږ ژوند د دنیا فالیوم لا یخرجون منها پس نن بتاسو نشي ایستلی د دې دوزخ نه ولا هم یستعتبون او نه بستاسو نه تم کولی شي چې الله اوس رضا کې فلله الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین فس ټول سنا صفت هغه ذات لره دي چې هغه رب د اسمانونو دی رب د ځمکو دی رب د مخلوقاتو دی وله الكبرياء في السماوات والارض اغلر لویدا په اسمانونو او په ځمکو وهو العزيز الحكيم اغزور ورده او حکمت والا دی الله پاکوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام آغا خلق چې د هغې په قیامت باندې یقین نو آغا خلق چې هغې قیامت له تیارې نه وکړی آغا خلق چې هغې ځان له دوکه ورکړې وه آغا خلق چې هغې د دنیا هغه مادي ژوند او د هغې هغه ښکلاګانو پورې اړه تړلی و الله پاک وایي وبدا لهم هغې ته به اوس ښکاره شي سیئات ما عملو هغه ناکاره نتیجې هغه ناکاره بدلې د اعمالو خپلو ځکه چې هغې په دنیا کې د خیر په ځای باندې خپنوله ګوري مفسرین دلته کې ردی دوه معنی کوي یو وی د دې نه مقصد کافر دی بل وی د دې نه مقصد کمزوري عقیدې والا مسلمان دی لیکن که سیاق و سباق سره موږ وګورو نو د کافر په باره کې خواړو دوی مرای نشته بغیر د دوزخ نه نو د دې نه مقصد کمزوري عقیدې والا مسلمان دی چې خو کلمه ویلې وه خو کلمه ځکه ویلې وه چې د مور پلار نه ورته پاتې شوی وه مفته بل خو اتلی نه شو د مسلمان په کور کې پاتې شوی مسلمان معاشره کې نو د هغه دپاره دا ممکنه نه وه چې د کلمې مخالفت یې کړی وي لیکن کلمې سره مینه نه وه د کلمې د لاندې چې د زندګي نه وه تېره کړی او د کلمې د لاندې زندګي نه تېرول مقصد سی چې هغه دین د ځان تابع کوي مسلو ته بانه ګوري هغه خپلو مفادو ته ګوري په هر یو کار کې هغه که اجاره کوي که ګاڼه کوي که ځمکه کوي که روزګار کوي نو په هغې کې خپل مفادات لټوي او هغه چا پسې کېږي چې هغې ته روشن خیاله ویلی شي یا په دویمو الفاظو کې ډیپلومیټ ویلی شي یا هغه ته د شرف لحاظ سره منافق ویلی شي په هغه پسې رواني چې هغه وله لارې کوسې وباسي نو د دې نه مقصد عامو مفسرینو دکه باندې اخیستی وي وبدا لهم سیئات ما عملو وبنخلي د پورې گیر بکی دلرا چاپیره بشی ردنا اغا نتیجی د ناکار اعمالو د دی وحاق بهم او دی به پټ شي ما کانو به یستهزئون په هغه عذابونو کې په هغه سزاګانو کې چې د ور پورې خندا کوله چې ده به وي یاره الله غفور رحیم دی الله پاک دا جنت چاره جوړ کړی دی دا مولان دی اسی ځان لکار کتلی دا بنیاد پرست دي دی د مسلې تل ته نه کوزېږي دا دی پخواني دین زوتی الله پاک وایي وقیل اليوم نو دی ته به وویلی شي نن ورځې ننساکم موږ تاسو هیر کړئ
د څه نه م هېر کړی، د رحمت نه م هېر کړی. کما نسیتم لقاء یومکم هذا، لکه څنګه چې تاسو دا ورځ هېره کړې وه. تاسو ته به ویل کېدو چې هغه ورځ ګورې ډېره خطرناکه ده. او الله پاک د هغه ورځ په باره کې وایي چې ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. دکه عمل نیک کړي هم به مخامخ وویني، او دکه عمل بد کړي هم به مخامخ وویني. او الله ورته بار بار ویلي چې زه انصاف واله ذات یم. یو انسان داسې دی چې هغه د شپې په اخرې پهر کې چې په هغې کې اړو سړی د پاسېدو نه راپاسي، جومات ته راشي، تهجد کوي، الله رضا کوي. تو حضور علیه السلام حدیث مبارکه دی د نسائی شریف. یو بنده جومات ته راغی، جومات کې کېناست، نه لمونځ ته زړه کېږي نه تلاوت ته زړه کېږي، خو خبرې نه کوي، کېناست. دغه ناسته عبادت دی. ولې د الله په کور کې ناست دی؟ کور کې هم کېناستی شو، دې کور کې کېنه ناستو، دې جومات ته راغی، جومات کې کېناستو، خو په جومات کې خبرې نه کوي، بس خاموشه ناست دی، اډو سوی نه، خو په اودس په حالت کې ناست دی. ځکه چې دې وخت کې د دنیا د حالاتو نه هم راوتېری، او د خپل عادت په وجه باندې دی د آخرت دپاره هم نور څه نه کوي، خو د الله په کور کې ناست دی. الله وایي دی زما په کور کې ناست دی، نو زما دا کور دا برکت چې دی دا د ده د آخرت دپاره د ده زندګي جوړوي. کم یو بنده چې ماسخوتن لاړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کم یو بنده چې ماسخوتن مونځ کو لاړو کور ته، د اودس په حالت کې دی وده شو، دی چې کله وده کېدله دا اودس و، نو چې کله دی په ډډه اوړي، فرشتې د ده دپاره دعا کوي، خدای پاکه د ده په ډډه اوړېدل چې دي دا د ده دپاره د جنت د تلو سبب وګرځي، چې بیا په بله ډډه اوړي، په بله ډډه باندې ورته بیا فرشتې دعا کوي. دی په ارام ودي، خو د اودس په حالت کې وده شوی دی. نو دا الله پاک ته دومره زیات محبوب دی. الله پاک وایي زما یو بنده زما د تابعدارۍ په انداز کې دی، بس د ده لپاره دا کافي دی، کمزوره دی. الله وایي لیکن هغه کس چې هغه لړو، هغه فضولیات شروع کړو، هغه د جومات نه لاوتې نه دی، او د جومات هغه تله هغه له هېڅ فایده ورنه کړه، هغه بیا د دنیا په کارونو کې هم هغه شان لګیا شه، هغه ځان د حرامو نه نه ساتي، د ګاڼو نه نه ساتي، د دروغو نه نه ساتي، د چغلۍ نه نه ساتي، د نالګي نه نه ساتي. په نالګي باندې موږ څومره خبرې وکړې، د نالګي نه نه ساتي، هغه اوس هم زد و پښتو کوي. الله پاک وایي الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، لکه څنګه چې د دې ورځ دپاره ده تیاري نه وکړئ او د الله هغه احکامات او د خپلې ضد پښتو په مخ کې احکامات نه ښکارېدو، ده په خپله ضد پښتو اخسته. زه بله ورځ یو کس پسې لړم، د روغې خبره م وله کوله، ما ورته ویل ګوره پیغمبر علیه السلام هغه چې موږ بله ورځ کوم حدیث ویلی د عایشې بیبي، هغه چې عایشې بیبي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د راز یو خبره دا وه چې یو بنده د خپل کور نه هغه د یو ورور مسلمان سره د رشتې پاللو دپاره و د جنت ته لړو، نو که رشتې پاللو نه وځي نو دوزخ ته ځي. هغه ویره زما تیجي داسې زړه بد دی، د ده لپاره دی زه دوزخ ته لړ شم. نو ما ورته مبارک شه دوزخ ته لړی، تا دوزخ لیدلی دی، د دوزخ اور تا لیدلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که یو بسر دی دنیا ته راغی، نو د انسان جوړ شوی بارود چې اټم بم ورته وایي، هغه چې کله په ناګاساکي کې وغورځېد نو د هغې باندې تر اوسه پورې د انسان جوړ شوی تر اوسه پورې هلته شینکۍ نه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که یو بسر دنیا ته راوغورځېد نو د دنیا ځمکه به اوچ وي، په دې باندې به شینکۍ نه کېږي. هغه ما ته وایي یاره جي که د ده لپاره دوزخ ته ځمه که نه زه دوزخ ته لړ شم. یعنی د الله احکامات ما ته احکامات نه ښکاري، حدیث ما ته حدیث نه ښکاري، زما ضد پښتو مخکې ما ورته وایي مبارک شه، بس لړی مونځ او دستې اسیم نشته، نه سړی، بس لاړې دوزخ ته. نو زمونږ پښتنو کې داسې خلک هم شته چې هغوی د الله سره هم ضد پښتو کوي. الله وایي زه به ورته ووایم چې بس ټیک ده تا خو هسې هم د دې دوزخ ارمان کړو، نو کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواکم النار، اوس دې ځای اور دی، اوس به دې پته ولګي. وما لکم من ناصرین، هېڅوک بې مددګار نه وي. ذلکم بانکم اتخذتم آیات الله خضوا، ځکه چې د الله احکاماتو پورې ټوکې کولې او ټوکې دک کوي
چې الله به ورته وایي زه دا زما بنده دی او زما بنده سره بسه کمزوري دی پرېږده زه به دې وبخم دی وایي نه زه دې پې دوزخ ته لاړ شم وغرتکم الحیات الدنیا دې لږ ژوند د دنیا دې غولولی دی دته ځان په دې باندې ښه ښکاري فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون نه به نن دې د دوزخ نه راوویستلی شي او یستعتب څه ته وایي نه به دله موقع ورکړي شي ځه الله رضا که ځه اوس یې رضا که الله وایي نه به د ده نه تمه وکړي شي چې الله رضا که الله وایي ما ته ضرورت نشته رده فلله الحمد پس خاص الله لره تعریفات دي رب السماوات و رب الارض و رب العالمین چې رب د اسمانونو دی رب د ځمکې دی او رب د تمامو عالمو دی ځکه چې انسان ته خو دا درې شیزونه ښکاري اسمان ورته ښکاري ځمکه ورته ښکاري او عالم ورته ښکاري د دې نه مقصد چې کوم دی هغه د ټول کائناتو رب دی وله الکبریاء فی السماوات والارض او الله لره لویي ده الله لره بړایي ده د الله لوی شان دی الله که څه ویل غواړي نو الله ویلی شي په اسمانونو او په ځمکو باندې الله وی الکبر ردائی والعظمت ازاری لوی زما صادر دی او تعریفونه او صفتونه دا زما شړی ده دا صرف ما لره ښایي بل څوک داسې نشته چې زه چا باندې رحم وکړم نو د مخلوق لا د هغه په زړه کې چې کوم دی نو هغه عزت واچوم کنی دا زما حصه ده یو انسان له نه پکار چې په دې باندې لوی کې انسان له په دې باندې صرف شکر پکار دی وهو العزیز الحکیم الله زورور دی هغه چې غواړي هغه وخت کې امپلیمنټ کوي هغه وخت کې چې کوم دی خپل حکم نافذ کوي هغه وخت کې سزا ورکوي لیکن الحکیم حکمت والا دی په خپل بنده ډېر خفه کېږي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې الله پاک دنیا پیدا کړه نو دنیا ته خپل یو حصہ رحمت راولېږه او د الله پاک د رحمت سل حصې دي نو دا یو کم سل حصې الله پاک آخرت له پرېښي دي او هغه یو حصہ رحمت ته وګورئ چې د مور په بچي باندې څومره مینه دا هم د الله هغه رحمت دی چې د هغې نه یو حصہ انسان له ورکړې ده نو یو کم حصې انسان له هغه آخرت له پرېښي دي خو چې انسان د ځان نه د سړي بچي جوړ کړي او لغونته کې د الله پاک د رضا کوشش وکړي بسم الله الرحمن الرحیم وبدا لهم سیئات